أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. عزتمندو نوجوانانو مسلمانانو ورونو، الله تبارک و تعالی د قرآن کریم یو څو آیتونه سورة القدر هغه مونږ تلاوت کو. د رمضان المبارک برکتونو میاشت ده او اخرنۍ عشره شروع ده او په اخرنو عشره کې بیا چې کم دی نو طاق شپې هغه شروع دي. دا نن چې مونږ په کومه شپه کې دلته موجود یو نو کېدای شي چې عمده هغه لیلة القدر ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ویلي چې تحروا لیلة القدر فی السبع الاواخر من رمضان. لیلة القدر تاسو وګورئ، تلاشي کې په 7 اخرنو شپو د رمضان کې 21مه، 30مه، 50مه، 29مه او 1 او بیا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تپوسو کو د الله رسوله ما ته وایا کچری زه په لیلة القدر باندې پوه شم، زه لیلة القدر ته ورسم نو زه څه وکم؟ کم سوال د الله تبارک و تعالی نه وکما لکه مونږ دغه طرف ته قرآن طرف ته درس طرف توجه کو، لکه دا سوال یې وکړو تپوس دا وکړو چې کچری ما ته پته ولګي زه هغې ته ورسم د لیلة القدر شپې ته، نو ما ته ووایي چې زه څه وکم؟ کم سوال د الله تبارک و تعالی نه وکمه؟ نو عایشې رضی الله تعالی عنها ته رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې دا سوال وکړه د الله تبارک و تعالی نه او په دې شپه کې دا سوال ډیر زیات کوه، اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. ټول په یو ځای باندې راځي چې ووایو چې اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. یا الله ته معافي کوونکی او یا الله ستا معافي خوښه ده، نو یا الله ته مونږ ته معافي وکړي. اصل کې خبره دا ده عزتمندو، کو چېرې ما او ته د خپل ژوند ته وګورو نو یقینا چې دا موجوده کسان چې کوم مونږ ناسو نو په ټولو کې مشر به زه یم، خو تقریبا لکه 38 سال زما عمر دی. په دې 38 سال کې مونږ او تاسو کوم ګناهونه نه دي کړي؟ څه داسې لږ مونږ تاسو ځان سره لږ سوچ وکړو، لږ فکر وکړو چې آیا زما یو عمل داسې شته چې زه الله تعالی ته پیش کوم چې الله دا خالص ستا دپاره دی، صرف او صرف ستا د رضا دپاره، زما پکې نمود مقصد نه دی، زما نمایش مقصد نه دی، زما چې کوم دی نو دا مې مقصد نه دی چې خلق زما صفت وکړي، دا مې مقصد نه دی چې په خلقو کې زما یو ډیر لوی اوچت حیثیت جوړ شي. آیا کم عمل زما هغه داسې دی چې زه الله تبارک و تعالی ته پیش کما چې او الله دا صرف او صرف ستا دپاره دی؟ عزتمندو، د قرآن کریم میاشته شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. د رمضان مبارک میاش هغه میاشت ده چې په هغه کې الله تبارک و تعالی قرآن نازل کړی دی. الصيام والقرآن يشفعان للعبد. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې رمضان او قرآن به سفارش کوي د انسان دپاره. نو رمضان به وایي ربي انی منعته الطعام والاکل والشرب چې یا الله ما خو دې د ورځې د خوراک نه، د سکاک نه او دغه شانتې د خواهشاتو نه مې منع کړو. او قرآن به وایي چې یا الله ما دې د شپې د خوب نه منع کړو، د
د شپې خوب نه دی کړی، د په شپه کې زما تلاوت کړی دی، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي فیشفعان، د دواړو سفارش په الله تبارک وتعالی قبول کړي. او دا د رمضان میاشت، دا د قرآن میاشت، دا ما او تا ته دا دعوت راکوي چې راځه چې ما او تا قرآن خپل کړو. راځئ چې نن د رمضان تیر شو، نن 15مه شپه ده، په شمار باندې 4 یا 5 شپې یا 6 شپې چې کوم دی نو هغه پاتې دي. دا ما او تا ته دا وایي چې راځه نن ما او تا سوچ وکړو، فکر وکړو چې آیا په دې رمضان کې زما په دې عمل کې څه تبدیلي رااله؟ آیا د دې رمضان نه مخکې ما غیبت کوه، هغه غیبت مې پرېښودو؟ آیا د دې رمضان نه مخکې ما چغلي کوله، هغه چغلي مې پرېښوده؟ آیا د دې رمضان نه مخکې ما دې کوم دی نو د خپل ځان به مې صفت کوه او د نورو خلقو مې بد وي، آیا هغه عمل ما پرېښودو؟ او که نه چېرته زه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې حدیث مصداق جوړ نشم، کوم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلیو، هغه مشهور حدیث دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې یو ورځ د الله رسول منبر ته ختو، اولنې سړی ته چې خپه کېښوده نو آمین ووایي، دغه شانتې دویمې سړی ته چې خپه کېښوده آمین ووایي، او بیا درېیمې سړی ته چې خپه کېښوده نو آمین ووایي. او بیا صحابه کرامو تپوس کړی دی، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم جواب ورکړی دی چې ماته جبرئیل علیه السلام راغی او ماته وی چې زه سوال کوم او ته په آمین وایا. نو موږ سوچ وکړو لږ ځان ته چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم آمین شي او د جبرئیل علیه السلام خیری شي، نو آیا په دې کې به د چا شک کېدی شي؟ یقینا چې سړی مسلمان دی نو د هغه په دې کې شک نه. ما او ته لږ ځان ته سوچ وکړو، ګوره زما او ستا ایمان هغه ډیر زیات کمزوري دی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په وخت کې د کافرانو دغه چې کم دی نو یقینا دومره مضبوطو. دا ابو لهب، تبت یدا ابي لهب وتب، دا کم چې په صورت ابو لهب کې د هغه ذکر راغلی دی، کم چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم تر دی نو د زامنو دوه زامن وو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم دولونه په د باندې واده وي. خبره په دې پورې کوم چې د دې څومره کلک یقین دی، د هغه دوه زامنو باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دولونه واده وي. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیغمبري دعوت شروع کو او هغه مخالفت کې سر ته ورسېدو، نو د هغه لا د زور ورکولو دپاره ابو لهب چې کم دی نو خپلو دواړو زامنو ته ووایي چې تاسو به دې له طلاق ورکوئ. یقینا چې دا خو ډېر لوی زور و، د عربو معاشره وه، هغه خبره وه. بهرحال هغې طلاق ورکړو، هغه یو کس خو طلاق ورکړو او د بل طلاق هم ورکړو، او رسول الله صلی الله علیه وسلم مخ مبارک ته توکان هم تو کړي، د هغه بېعزتي هم وکړه. او په عربو کې دا توکانې توکل چې کوم دا ډېره لویه بېعزتي ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم سوال وکړو اللهم سلط علیه کلبا من کلابک، یا الله د خپلو سپونو په یو سپی مسلط کړي. چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم دا سوال وکړو، د هغې ورځې نه وروستو ابو لهب چې کوم دی نو دا بچي به زامن به بار ته نه پرېښودل، او چې چېرته به تلل نو قافلې والا ورته وایي چې کورې ډېر خیال یې ساتئ، دې ته د الله رسول خیرې کړي دي نو دا ګورې پاتې کېږي نه. بهرحال کومه موقع باندې یو ځای کې دی ورسره هم په خپله باندې عرب خو تجارت پیشه خلک و، دی خو تجارت پې کو تل راتلل به، نو په هغه موقع باندې دی په یو ځای کې شپه کوي. چې شپه کوي نو د شپې په موقع کې د شپه کې د ټولو خلکو ته ووایي چې دا زما دا بچی دی په منځ کې سملوئ. هغه په منځ کې سملولی دی او ټولو خلکو ته نه خیمې وغیره هغه ته نه ګیر چاپېره دغه کړي دي، لګولي دي. الله تبارک وتعالی د شپې یو زمری را لېږلی دی او دغه زمری په ټولو خلقو ګرځېدلی دی او هغې هېڅ چاته هم بل څه نه دي ویلي، او دغه یو کس چې کومونو هغې ته نه اوچت کړی دی او ټوکلې ټوکلې کړی دی او خبره ختمه. نو د هغې هم د هغې کافرانو هم دومره یقینو چې دا څه ویلي دي نو دغه به رښتیا یي. نو هسې نه دا خبره د دې پورې کومه چې رمضان مبارک په تېرېدو دی، په ختمېدو باندې دی، زما او ستا په ژوند کې څه تبدیلي راله. دا رمضان مبارک دا خو ټریننګ و، دا خو د 11 میاشتو کورس دی. څنګه چې پولیس یا نور خلق ټریننګ وکړي نو بیا د ټول عمر دپاره د دې دغه ټریننګ یو د هغې مطابق هغه خپل ژوند تېروي، هغه خپله ډیوټي هغه سرته رسوي.
نو دغه شانتې رمضان المبارک دا رمضان دا په ما او تا کې د الله تبارک وتعالی یره پیدا کوي. ښکاره خبره ده چې په موږ او تاسو کې هیڅوک هم داسې نشته چې د کمرې ته دن نشي او د ګرمۍ روژه ده چې په ځان پسې وربند کې چې اوبه وڅښي. ولې په دې دننه دا کار مونږ ولې نه کوو؟ په دې ځای کې زما سره څوک دی؟ دا رمضان مبارک ما ته دا احساس راکوي چې ته د الله تعالی بندی، لکه څنګه چې په دننه په کمره کې زه اوبه نه څښم، د چا د یرې نه څښم؟ د الله تعالی د یرې نه څښم. که زه روټۍ نه خورم د چا د یرې؟ د الله تبارک وتعالی د یرې. نو دا خو جایز کار دی، خوراک کول جایز دي، اوبه څښل جایز دي، خپل خواهش پوره کول په جایز طریقه باندې هغه جایز دي، او ما جایز کار پرېښودو. خو په دې رمضان کې ما ورته ناجایز پرېنهدو. چې جایز ما پرېښودو نو پکار دا ده چې ناجایز خو دغسې هم ناجایز دی. لکه مثلا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې من لم یدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه. وای کم کس چې دروغ پرې نه ښودل، په دروغ باندې عمل پرې نه ښودو، نو الله تبارک وتعالی ته هیڅ ضرورت نشته د دې خبرې چې د خپل خوراک او اسکاک پرېږدي. نو راځه چې نن ما او تا د خپلې روژې جایزه واخلو چې آیا په دې روژه کې ما دروغ پرېښي؟ آیا ما مخکې دروغ وی اوس نه ویم؟ که نه زما زندگی او زما ژوند هم هغه شانتې دی. نو که داسې یي نو بیا خو به مونږ او تاسو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه حدیث مصداق هسې نه چې مونږ د هغې مصداق جوړ شو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کم من قائم لیس له من قیامه الا السحر وکم من صائم لیس له من صیامه الا الظمأ. وی ډیر قیام اللیل والا، ډیر تهجد کولو والا هغه خلق دي چې هغې ته د بېخوابۍ نه علاوه بل څه نه میلاویږي، او ډیر روژهدار هغه داسې دي چې هغې ته د لوږې او د تندې نه علاوه بل څه نه میلاویږي. هسې نه چې زما روژه چېرته داسې، هسې نه چې زه چېرته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې حدیث مصداق جوړ نه شم، هسې نه چې زما او ستا دا دومره خواري او دا دومره محنت هم وکړو، هسې نه چې دا زما او ستا نه ضایع لاړ شي. عزتمندو خبره به کوو په دې باندې چې راځه نن ما او تا خپله جایزه واخلو. یقینا اوس هم زما نه وخت نه دی تللی، اوس هم زما سره وخت شته، ټیم را سره شته. پر تېر شوي چې خو څه شوي دي هغه خو وشو، خبره ختمه. خو را روان اوس هم د روژې چې کوم دی نو زما سره یو هفته پاتې ده چې زما او ستا نه څه کمی شوي چې ما او تا هغه چې کوم دی نو را واپس کو، ما او تا د خپل رب راضي کو. دا ګناهونه یقیني خبره ده چې ما او تا ګناهونه ډیر زیات دي، شمارلی نشو. او د هغې په مقابله کې د الله تبارک وتعالی نعمتونه هم ډیر زیات دي. وان تعدوا نعمت الله لا تحصوها. الله تعالی فرمایي که چېرې تاسو د الله تعالی نعمتونه شمارئ نو شمارلی نشي. دا ما او تا کوم ژوند چې تېرو په رب یقین وکړو که پخوانو بادشاهانو هم داسې ژوند تېر کړي، دا کوم سهولیات چې ما او تا ته دي، دا کوم موټر چې زما او ستا سره دی، زما او ستا سره کم قیمته شي هغه به موټر سیکلي. نو پخوانو بادشاهانو سره دا اوس د هغې پخواني اس نه، د هغې پخواني اوښ نه، د هغې پخواني قچر او د خر نه آیا زما او ستا د موټر سیکل بهتر نه دی؟ یقینا چې ډېر بهتر دی، یقینا چې ډېر ښه دی. نو چې پخوانو بادشاهانو څه حیثیت و؟ دا حیثیت په و چې بادشاه به وده نو نوکر به ورته ولاړ او به بوجې به ورته وهو چې چېرته مچان او ماشي په ده باندې کېنني. نو زما او ستا دې پنکې ته هغه رسېدی شي؟ یقینا چې نشي رسېدی. نو راځئ چې د الله تبارک وتعالی شکریه ادا کړو، راځئ چې د خپل ځان سره حساب کتاب وکړو. راځه چې د رمضان مبارک میاشت ته نو ما د قرآن له څومره ټیم ورکو، د قرآن له لږ زما او ستا د خپل ځان سره سوچ او فکر وکړو چې د رمضان میاشت ته نو آیا قرآن ما څومره قرآن ووایي. ښکاره خبره چې رمضان او قرآن د یو بل سره لازم او ملزوم دي. د رمضان له دومره لوی حیثیت الله تعالی ورکړی دی،
د ليله القدر لا کو دومره لوی حیثیت الله تعالی ورکړي د څه د وجنه د قران د وجنه قران په دې میاشت کې نازل شوی دی قران په دې شپه کې نازل شوی دی د لوح محفوظ نه سماء دنیا ته د لوح محفوظ هغه ځای دی بره په اسمانونو کې په کوم ځای کې چې دا قران پروت دی په یو ځای باندې نو د هغې نه سماء دنیا نږدې اسمان ته الله تبارک وتعالی په یو ځای باندې دا قران نازل کړی دی او بیا د ټیم سره د وخت سره دا قران کریم د 23 سالو په دغه کې په عمر کې 23 سالو کې الله تبارک وتعالی دا قران د موقع او د محل مناسبت سره الله تبارک وتعالی نازل کړی دی نو دا قران دا ما او تا سوي دا زما او ستا نه څه غواړي آیا ما دا قران په دې دغه باندې لوستی دی چې دا زما د رب کلام دی آیا دې قران ته زه په دې نظریه باندې کې نستلم چې دا قران زه زده کما دا قران زه وایم یقیني خبره ده چې الفاظ خو الحمدلله ثم الحمدلله ټول راځي د قران تلاوت کول شو دا هم لوی خبره ده خو آیا ما د قران ترجمه زده کړې ده پوخا چې با کله دا تعلیم ډیر زیات نو په دې کلو کې کم کسان چې په بار ملک پاتې کېدل نو اغیبا خطونه به را لیکل دي کوړه کیسټ په خط په او د کیسټ نمخ کنه خبرم چې کوم د خط ته نو هغه خط چې براور رسیدو نو دلته چې به دغه کس پلار به ورور به ارسوک چې به ودی په خط باندې نه پویدو نو دی په ټول کلی کې ګرځیدو او راشه زما د خط څوک چې کم تعلیم یافته کس کو په کلی کې بنو نو دی په پسې بل کلی ته لاړو راشه د خط ماته وایا چې زما د خط چې کم دینو په دې کې ماته څه لیکلي دي زما د ژوند څه لیکلي په څه صورت حال کې د خپل ژوند تیری نو دا قران د الله تبارک وتعالى د طرف نه زما او استاد پر خط دی زما او استاد پر د ژوند قانون دی آیا دا قران ما په دې نظر باندې لوستي دي آیا دا قران ما په دې نظر باندې خپل کړی دی او کنه دا قران صرف او صرف ما د دې کتابو ګرځو چې راشه تعویذ ته جوړ کا لکه مونږ تاسو یو مثال واخلو چې کله یو سړی مریض شي او ډاکټر لاړ شي او ډاکټر دته دوايي ولیکي چې ورشه لکه د دوايي راواخله او وسره پریزو خو چې دا کوا او دا مکوا او دې دغه چټه نه د ډاکټر چې ورته دا کوم چټه لیکلې دا هغه راواخلي او تعویذ ته جوړ کې او غاړې ته واچي ته ورته ویل کولی دا خو پلان کې ډاکټر سیب لتلو ما او دا خو راته هغه چټه لیکلې دا خو راته هغه دوايي لیکلې ده نو ځان سره ګرځو مکنه تاسو وایي چې آیا دا سړی اوخيار سړی دی کدا کمقل دی دله خو په کار دا و چې د دوايي راغستې وي دله خو په کار دا و چې ډاکټر ورته څه پریز خودلې دی چې د هغه مطابق هغه پریز کړی وي خود الټه غاړي ته واچو نو ما او ته د قران نه صرف او صرف د دې کتاب جوړ کو چې غاړي ته واچو ټیک ته د قران برکت په خپل ځای باندې دی د قران کې شفاء وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين الله تبارک وتعالى فرمایي چې د قران نه هغه نازلومه چې شفاء ده رحمت ته د ټولو مؤمنانو لپاره ولا يزيد الظالمين الا خساره او د ظالمانو لپاره نه زیاتوم مگر څه خساره او تاوان ول زیاتوم نو قران هغه زما استاد ژوند کتاب دی زما استاد ژوند د انسان د پیدایش نه واخله بیا د انسان د بلوغت نه واخله تر مرګ پورې دا کم ژوند چي دی دا قران زما استاد دی کتاب دی نو چې زه لستل نه ما چې ما لستل نه دی قران چې ما په قران باندې ځان پوهه کړی نه دی نو زه په دې باندې عمل وکم چې ما قران ته زما د رب کتاب نه دی ویلي نو زه په دې باندې عمل وکم امام احمد ابن حنبل رحمه الله د یو کس واقعا بیان کړی دا ما او ته سوي چې واقعي ته لک مونږه توجه وکړو هغه واقعا داسې بیان کړی دا چې داغه په وخت کې یو کس هغه وفات شو نو دغه امام غالبا چې امام احمد ابن حنبل رحمه الله د یابل کس هغه په خوب کې ولیدو و چې الله تبارک وتعالى د سره سم عمل وکړه نو الله تبارک وتعالى خو ماته معافي وکړه پس وجه باندې په دې وجه باندې چې دل په خپل باندې د قران تلاوت نو زده کړي د قران تلاوت ولا نه ورتلو خود د معمول داو چې روزانه به قران راوغستو او په یو کرخه باندې به لکه خپل کوشش به کړو خو نه شو زده کولی په یو کرخه باندې به د څه ګوته ګرځوله او یا الله سخو پینې پويګما
خو یا الله چې تا څه ویلي دي تا به صحیح ویلي دي تا حق ویلي دي یا الله چې تا څه ویلي تا رښتیا ویلي دي او زما په دې خبره باندې ایمان دی او د سترګو نه به اوښکې به دي او قرآن د اول نه واخله تر اخره پورې او دغه شانتې بیا د خپل معمول مطابق د دغه ژوندو نو الله تبارک وتعالی ورته په دې باندې معافي وکړه چې ستا زما د کتاب سره مینه ده ستا زما د کتاب سره محبت دی. نن راځي چې ما او ته وګورو چې آیا قرآن الله تبارک وتعالی کتاب دی او الحمدلله ثم الحمدلله چې الله پاک دا چې کم ناس ټول کم اس کم کو په ترجمه نه پوهیږي نظر خطور لورتي خو آیا زما په ټیم کې آیا زما په 24 غنټې کې زما سره 15 منټه شته د قرآن لپاره راځي چې نن په دې ځای باندې سوچ وکړو. تیر شوی وخت خبره ختمه ده خو راځي چې د آینده لپاره عزم وکړو د آینده لپاره اراده وکړو چې آیا 24 غنټې زما موبایل په لاس کې دی زما فیسبوک او واتس اپ او انستاګرام او بل هغه زما په لاس کې دی چې فیسبوک نه وزما چې واتس اپ ته زم د واتس اپ نه زم نو انستاګرام شو او بیب شو او بل شو د سوشل میډیا د لپاره زما سره څومره ټیم دی زما د خپل مصروفیاتو د لپاره زما سره څومره ټیم دی زما د دنیا د کارونو د لپاره زما د ډیوټۍ د لپاره زما سره څومره ټیم دی خو آیا زما په دې 24 غنټو کې هغه 15 منټه هم د الله لپاره نشته آیا زما په 24 غنټو کې 15 منټه هم د قرآن لپاره نشته په 15 منټه کې کم از کم ما او تا چې کم دنو 15 رکوع ویلی شو کم از کم یو پاو مونږ تاسو ویلی شو نو چې په 15 منټه کې دا ویل کېږي نو کم از کم په 4 ورځو کې به مونږ چې کم دنو یو پاره ختمو. عزتمندو راځي چې نن د خپل ځان سره دا سوچ وکړو دا فکر وکړو چې آیا قرآن له ټیم ورکو قرآن له وخت ورکو او دې قرآن باندې به زه قیمتي کېږم د قرآن دې ته ضرورت نشته چې زه تر هغې تلاوت کوم او که نه کوم د الله تبارک وتعالی دې ته ضرورت نشته چې ما او تا څومره تلاوت کوو الله تعالی دې ته نه ګوري خو زما او ستا ضرورت دی ورته چې ما او تا کم از کم قرآن له چې کم دی نو ټیم ورکو یو دا چې د قرآن تلاوت وکړو او دویم دا چې دا موبایل یقینا چې نقصانات هم ډېر زیات دي مونږ د هر کار ایستلیو هغه که زیمه او که بل دی او که بل دی هر څوک چې دی د دې بلا نه هېڅ څوک هم خلاص نه دي خو دا 24 غنټې خو دا زه د خپل ځان دپاره د خپل خواهش دپاره د خپل چې کوم دی نو که غلط کار دی که جایز کار دی د هغې دپاره چې استعمالومه خو راځئ چې نن په دې ځای باندې دا اراده وکړو چې دا موبایل خو کم از کم نیمه ګنټه زه د الله د رضا لپاره استعمال کړم کم از کم نیمه ګنټه څه پکې راوړم د چا سره دغه نشته تفسیر نشته تفسیر راوړم کم از کم یو رکوع تفسیر وګورم کم از کم کومه ترجمه نه ده زده کړې مولوي صاحب له نشم تللی بل چاره نشم تللی د چا سره کېناستې نشم نو دې شوز خو موږ له دغه کار مسان کړی دي کم از کم زه تلاوت واورم کم از کم زه قرآن زده کم د قرآن کم از کم یو رکوع چې کم دی نو رکوع له خو کم از کم ټیم ورکم که رکوع نشم کولی راځئ یو اسانه خبره به وکړو اسان کار به وکړو نن به دې ځای باندې دا واده کوو چې کم از کم یو آیت په څوک د ورځې چې کم دی نو یو آیت تشیزه کم از کم یو آیت شو یو آیت د هغې ترجمه او تفسیر څوک دا وایي چې دا به زه زده کړمه د دې موبایل په ذریعه باندې او که د هر څه په ذریعه باندې خو کم از کم چې یو آیت خوشي کنه چې کم از کم یو آیت دی ډیر خیر دی ډیر ټیم نشته ډیر وخت نشته مصروفیات دي روژه ده او د روژې نه علاوه چې کوم دي ډیوټیانې دي یو څه دي بل څه دي بهرحال کم از کم یو آیت خو زده کولی شو نو او بله خبره هغه دا کو چې دا لیلة القدر دی لیلة القدر څه ته وایي د قدر شپه هر شب قدر است اگر قدر میدانی هر شپه چې کوم ده نو هغه شب قدر دی که چېرې ما او تا د هغې قدر زده کو که چېرې زما او ستا سره د هغې قیمت راغی نو راځئ چې مونږ او تاسو دا وګورو چې د قرآن کریم چې مونږ او تاسو یو لفظ ووایو الف لام میم نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زه دا نه وایم چې الف لام میم یو حرف دی بل الف حرف ولام حرف ومیم حرف الف ځان لدی لام ځان لدی او میم ځان لدی نو په الف لام میم باندې الله تبارک وتعالی مال چې کم دی نو دیش نیکی راکی نو که زه یو پاره ووایم او بیا دا پاره هغه زما په رمضان کې شي او بیا رمضان کې بیا چې کم دی نو په لیلة القدر کې شي نو د لیلة القدر خیر من الف شهر
ليله القدر د زرو میاشتو نه د هغې عبادت بهتر دی. یو مطلب یې دا دی چې په ليله القدر کې کم کار الله تبارک وتعالی د انسانانو د اصلاح لپاره کم کتاب نازل کړی دی، نو دا کتاب د دې نه بغیر دا اصلاح په زرو کالو کې نشو کېدی. یو مطلب یې دا دی. او بل مطلب یې دا هم دی چې وصلی وی صحابه را رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د الله تعالی رسوله پخواني امتونه خو ډیر زیات عمرونه به د هغې، ځکه یو واقعه کې راځي چې یو بوډۍ راله د خپل وخت پیغمبر له او هغه ته وایي چې د الله رسوله د الله نه سوال وکړه بچي مې ډېر په ماشوموالي کې مري چې زما د بچو له الله تعالی عمر ورکړي. نو هغه پیغمبر ورته وایي چې ښه څومره عمر کې مري؟ وایي داسې د 200 کالو په عمر کې مري. نو پیغمبر ورته وایي چې ستا نه وروسته یو داسې امت را روان دی چې د هغې ټول عمر به 560 کاله. نو هغې بوډۍ وایي چې 560 کاله خو به زه په یوه سجده کې تیر کړم. نو د هغې عمرونه دومره زیاتو، خو ما و تعالی الله تبارک و تعالی د هغې په بدل کې څه راکړي دي؟ لیلة القدر خیر من الف شهر. دا لیلة القدر دا د قدر شپه د زرو میاشتو نه بهتر ده. یقینا چې کله زما او ستا دغی کله زما او ستا امتحاني شپه مونږ رونو که نه رونو، امتحان خو لا ځان له خبره ده، خو چې کله د کرکټ میچي د جمعې په شپو کې مونږ راپاسو د هغې دپاره که نه راپاسو، یقینا چې هر څوک داسې یو د ځان خبره هم کومه او د ټولو خبره کومه، زه هم د دې څیز نه چې کوم ځای نو بهرحال په خو ته هېڅوک هم نشته. خو د جمعې په شپه کې په سخته یخنۍ کې د کرکټ د میچ دپاره مونږ راپاسو. ولې؟ ځکه چې مینه ده که نه، محبت دی. دا جمعې په شپه کې دا موبایل دی، د دې موبایل سره مینه ده، محبت دی. نو 24 غنټې دا زما په لاس کې 24 غنټې چې کوم دی نو زه د دې نه نیم وزګار. نو راځئ چې دا مینه او دا محبت چې کوم زما د دې موبایل سره دی، دا کومه مینه او کوم محبت چې هغه زما چې کوم دی نو د کرکټ د میچ سره دی، چې هغه مینه او هغه محبت مونږ قرآن له ورکو، هغه محبت مونږ خپل ژوند له ورکو. نو د دې دپاره چې زه چې کوم دی نو د کرکټ د میچ دپاره شپه رونولی شم، دغه شانتې د خپل د دنیوي امتحان دپاره شپه رونولی شم. نو راځئ دا لکه نن چې مونږه کومه شپه مو روم کړه، الله پاک ته په خپل دربار کې قبول او منظور وکړي، او چا چې د دې تنظیم کړی دی الله پاک ته ول بهترین نعم البدل ورکړي. یقینا چې کوم خوند هغه نن مونږه څه په خپله ایمانی خبره کومه چې دا کوم خوند په دې عبادت کې ما ته میلاو شو، نو په ټول ژوند کې چېرته ما داسې عبادت نه دی کړی. نو یقیني خبره ده چې دا تنظیم چا کړی دی الله پاک ته هغې له د دې اجر ورکړي. خو دا چې نن مونږ شپه روم کړه نو یو 2 شپې صرف نورې پاتې دي، چې کم از کم دا خو مونږ روم کړو که نه، لکه 28مه پاتې ده او یو کم 13مه پاتې ده، نن خو 25مه شپه ده، نو 28مه او یو کم 13مه، نو د دې شپو د شپه خو هسې مونږ رونو، په دې کې شک نشته. ډېر داسې چې ګنټه پکې هم خوب نه کوو، خو د شپې د رونولو مطلب دا دی چې دا مونږ قرآن له ورکو، چې په دې کې مونږ د قرآن تلاوت وکړو، چې په دې کې مونږ کم از کم استغفر الله ووایو، د الله تعالی د خپلو ګناهونو معافي وغواړو، چې په دې شپه کې مونږ کم از کم د قرآن تلاوت چې څومره هم کېدی شي، د تهجد چې هغه څومره هم کېدی شي، چې مونږ او تاسو د خپل وس مطابق دا وکړو. عزتمندو خبره د توبې کوو. توبه څه ته وایي؟ توبه وایي الله تبارک و تعالی ته رجوع ته، الله تبارک و تعالی طرف ته واپس کېدو ته وایي توبه. توبه انسان یقیني خبره ده چې مونږ او تاسو دا چې کوم ناس یو انسانان یو، او انسان وخلق الانسان ضعیفا، انسان الله تبارک و تعالی څه پیدا کړی دی؟ کمزوري پیدا کړی دی. نو دا چې کوم مونږ ناس یو، نو په مونږ او تاسو کې یو قسم داسې نشته چې هغه د ګناهونو نه پاک دی. څوک شته داسې؟ یقینا چې هېڅوک هم نشته. د الله رسول الله تعالی په خپل حفاظت کې ساتلی دی، د الله د رسول صحابه کرام هغه الله تعالی محفوظ ساتلی دی، خو د هغې نه علاوه هېڅوک هم زمونږ داسې نشته چې هغې ګناهګار نه دي. خو دا خبره رسول الله صلی الله علیه وسلم هم کړې وه چې کل بني آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، چې د انسان هر انسان چې دی د هغه نه به ګناه کېږي، خو بهترین ګناهګار څوک دی؟ توبه کوونکي دي. چې کوم کس د هغه نه ګناه وشو او دی بیا توبه وباسي،
رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کل امه معافا الا المجاهرین، وای زما هر یو امت په الله تعالی معاف کوي مگر جنت ته د تلو نه انکار کوونکي الله تعالی نه معاف کوي. نو صحابه تپوس کړي د الله تعالی رسول څوک داسې نشته چې د جنت ته د تلو نه انکار کوي؟ نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایله چې دا هغه خلق دي چې دوی د شپې څه ګناه وکړي نو الله تبارک وتعالی په پرده راچولې ده او دې چې سار شي الکه بیګا خو مې پلان کې فلم کتلې دي، بیګا خو مې دا چل کړی دی، بیګا خو مې دا کړی دی. نو دا خلق رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله تعالی نه معاف کوي چې الله در باندې پرده راچولې ده. یقیني خبره ده چې د ګناهونو نه دا خبره بیا بیا ذکر کومه چې هیڅ کوم پاک نشته، زه د خپل ځان صفت نه کومه، هیڅ کوم د ټول نه زیات ګناهګار پتا سو کې چې کم نه سیمه یقینا چې زمانہ لوی ګناه هیڅ کوم زمانہ غټ ګناهګار نشته. خدا ګناهونه دا چې مونږ کړی دي دا ګناهونه د کوم ګناهونو په وجه باندې چې مونږ او تاسو په ځان باندې د جهنم دا اور بل کړی دی، د دې بس د ختمولو کوشش نکو، دا به ختمول نه غواړي، دا اور به همیشه د پاره په ما باندې بلیږي، دا ژوند به همیشه د پاره زما صدا سیسو. او دغه ګناهونو د ختمولو د پاره الله تبارک وتعالى ما او تعالی دا رمضان را کړی دی، دا ليله القدر را کړی دی. او عائشه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې په دې شپه کې څوک د الله تعالی نه څه غواړي الله تعالی ورکړي. د آخرت په باره کې د څه په باره کې سما د خبرې ته لږ سوچ وکړئ، د آخرت په باره کې ته وایې. او بیا هغه د مشهور حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا اوس چې موږ په کم ټایم کې ناست یو همدا ټایم دی، همدا وخت د شپې دریمه حصه ده د تهجد وخت. الله تبارک وتعالی سماعي دنیا ته نږدې اسمان ته راکوز شي لکه څنګه چې د الله تبارک وتعالی د شان سره مناسبي او وی هل من سائل ادعو له، آیا شته دې څوک سوال کوونکی چې زه سوال قبول کما؟ هل من مستغفر استغفر له، آیا شته دې څوک د ګناهونو معافي غوښتونکی چې زه ورته بخښنه وکړم؟ آیا شته دې څوک شته د الله تعالی نه غوښتل خو به غواړي که نه؟ او زما او تا اکثر وایو که نه زما او ستا سوال نه قبلیږي، نو سوال زما او ستا قبلیږي خو ما او تا پرشتونه باندې الله تعالی نه سوال نه دی کړی. د حجاج ابن یوسف تاسو دا هغه نوم اورېدلی دی، ټول هم تاریخ هم پړاو کړی، دا هغه ډېر لوی ظالم تېر شوی دی دا سړی. بهرحال نور تفصیل کې نه ځم، خو دی به وایي په یو لاره باندې تلو او هلته یو ړوند سړی و او الله تعالی ته به سوال کوو په جومات کې به ناست یا الله صحت راکړي، یا الله صحت راکړي، سترګې مې روغې کړي. او ته د خو په دغې طرف باندې لار وه، ډېر وخت خو تېر شو او دې سړي به دغه شان ته سوال کوو. یو ورځ د حجاج ابن یوسف په دغې لار باندې تلو، دې سړي ته وی چې واپس راځم او که سترګې دې نه وي روغې شوې نو پرېږدم دې نه پرېږدم دې نه، سر به دنه لرې کومه. هغه خو لاړو او دلته په سړي باندې سخته شوه، ایک نه شو دو شو والا خبره شوه، یو طرف ته سترګې نه وي بل طرف ته اوس ژوند الله پاک ختموي او ژوند نه راځي. او حجاج خو داسې و چې هغه به څه خبره وکړه نو هغه خپله خبره به خامخا سرته رسوله. نو هغه چې کم دی نو بس الله ته جړه کړې ده، پرېوتی دی په سجده باندې پرېوتی او د الله تعالی نه غوښتې ده او الله تعالی وله سترګې ورکړي دي، نظر یې بحال شوی دی. چې حجاج راغی وی ګوره تر اوسه پورې د الله تعالی نه سوال نه و کړی که نه، چې اوس چې سوال وکړو نو الله تبارک وتعالی دله څنګه سترګې دله درکړی که نه، صحت یې دله درکړو که درې نه کړو، نو ما او ته هم ګورې د الله تعالی نه سوال نه دی کړی. یقیني خبره ده چې از یو قسم یاد کړی یا الله ما وبخې، مور او پلار مې وبخې، او ورونه خویندې مې وبخې، دا یو قصه ده چې مونږ یاد کړې د پخوانه تر اوسه پورې دا قصه چلیږي، خو په رښتوني زړه باندې مونږ او تاسو ګورې د الله تعالی نه سوال نه دی کړی. نو دا راځئ چې د الله تعالی نه سوال وکړو، د الله تعالی نه د خپلو ګناهونو معافي وغواړو. او دا لیلة القدر دا چې کوم رمضان تیر شو، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربه فصلی، الله تعالی فرمایي کامیاب څوک دي؟ کامیاب هغه خلق دي چې چا خپل ځان پاک کو او وذکر اسم ربه فصلی، د الله تعالی نوم یاد کو او بیا یې مونځ وکړو د الله تبارک وتعالی دپاره. خو وی بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکې تاسو غوره کړی دی څه؟ د دنیا ژوند هم غوره کړی دی. د دنیا د ژوند کامیابي هغه تاسو ته کامیابي ښکاري. د دنیا د ژوند دپاره چې ما او تا هر یو کس د خپل ځان سره سوچ وکړو چې زما او ستا په 24 غنټو کې
څومره غنټه آیا یو غنټه د الله تعالی د پاره شته؟ آیا 24 غنټې زما چې کم دینو د دنیا نه غیر چا پیره تاویږي، د دنیا ډیګري، د دنیا حصول، د دنیا کاروبار، د دنیا معیشت، د دنیا تجارت، د دنیا کاروبار او د دنیا نوکری کنه پدې کې زما سټیم د الله تعالی د پاره شته؟ زما استاد د بچی د پاره سوچ او فکر آیا صرف دنیا ده؟ آیا صرف دا دی چې د څه ډیګري واخلي؟ آیا صرف دا چې زه ولا خکور جوړ کما؟ او کنه د آخرت لپاره سوچ شته؟ یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم واهلیکم نارا. الله تعالی فرمایي چې خپل ځان او خپل کور والا هغه د اور نه بچ کې، هغه اور وقودها الناس والحجاره چې داغه خلق خشاک، داغه خشاک چې کوم نه خلق او ګټي دي، او دا ور الله تبارک وتعالى د کافرانو د لپاره تیار کړی دي. نو راځي چې څه شي وي دي هغه خوشي وي دي، خو چې دا چې کم شپې پاتې دي، کم ورځې پاتې دي، دا ټول ژوند مونږ چې کم نه فزول تیر کو، خو چې کم اس کم دا موقع خورانه لاړ نشي کنه. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې من قام ليله القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وای کم یو کس چې د ليله القدر پشپه کې سو عبادت وکړو، دو شرط دی پکې، ایمانا واحتسابا. یو دا چې د سلیم مؤمن دی، مسلمان دی، او دویم دا احتساب د الله تبارک وتعالى نه د خپل ګناهونو معافي غواړي او د ثواب د پاره کوي. نو غفر له ما تقدم من ذنبه. الله تبارک وتعالى به ته چې کوم ګناهونه کړی دي نو هغه ورته ټول الله تبارک وتعالى معاف کړي. نو راځي چې په دې ځای باندې مونږ او تاسو نن په دې موقع باندې الله تبارک وتعالى ته اوجاړو د الله تبارک وتعالى نه. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي عینانی لا تمسهما النار. دوسترګې داسې دي چې هغه ته ور ونه رسي د قیامت په ورځ باندې. یو عین بکت من خشیت الله وعین باتت تحرس فی سبیل الله. یو هغه سترګې چې د الله تعالی د یری د وجنه د دې سترګو نه اوخ کې اوبېدي. او دویم وعین باتت تحرس فی سبیل الله، هغه سترګې چې هغه چې کم دینو د الله تعالی په لار کې د مجاهدونو چوکیداری کوي، د هغه حفاظت کوي، نو هغه ته الله تبارک وتعالى د جهنم دا ور اون رسي. نو دغه ليله القدر دی، دا لک وخت دی، دا لک ټیم زموږ سره پاتې دی چې موږ او تاسو د دې احساس وکړو. نور میاش خو تیر شو، خو کم اس کم پزان باندې خدا لازم کما چې زه چې کم دینو چې دا زه سو کم چې په دې کې زه د الله تبارک وتعالى عبادت وکم. د دې سورۃ ترجمه کو صرف ان انزلناه بشک مونږ نازل کړی دا قران فی لیلۃ القدر، په لیلۃ القدر کې پشپه د قدر کې. وما ادراک ما لیلۃ القدر، او تا ته پس پته دا چې لیلۃ القدر څه دی؟ لیلۃ القدر شپه د قدر چې دا خیر من الف شهر، غوره ده د زرو میاشتونه. تنزل الملائکه والروح فیها، رانا سلی را کوزیگی فرشتی او جبریل علیہ السلام فیها پدیش پکی را کوزیگی. او چې څوک عبادت کوي نو د هغې سره ولاړي او د هغې سره خپل لاسونه ملاوي باذن ربهم، په حکم د خپل رب باندې. من کل امر سلام، د هر یو حکم او سلام د شپه د سلامتیا ده. او تر کم ټیمه پورې ده؟ هي حتی مطلع الفجر، تر هغه وخت پورې تر څو پورې چې سبا نه راختلې. نو الله تبارک وتعالى دې موږ او تاسو له عمل کولو توفیق راکړي، او الله تبارک وتعالى دې زموږ او تاسو د روزي او د عبادتونو په خپل دربار کې قبول او منظور وکړي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. درود شریف ټول وایي. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وأعيننا من الخيانة وألسنتنا من الكذب. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دانا إلا أديته، ولا حاجة هي لك إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. يا الله په موږ ټولو باندې خپل رحم وکړي،
یا الله ته رانه رضا شي. یا الله د سعادت زندگی او د شهادت مرګ هم نصیب کړي. یا الله یا الله یا الله ستا عاجزه بندگان یو. یا الله دا ګناهونه خو ډېر زیات دي. یا الله ذکر یې نشو کولی. یا الله ډېر زیات ګناهونه مو دي. یا الله دا ګناهګار لاسونه، دا ګناهګار ژبې، یا الله ستا په دربار کې ولاړ یو. یا الله ستا نه یې غواړو. یا الله یا الله غفور الرحیم. یا الله یا الله ته راباندې رحم وکړي. یا الله یا الله ستا وعده ده. یا الله تا ویلي دي چې زما نه څوک غواړي یا الله زه یې ورکوم. یا الله رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې د شپې په دې آخر وخت کې الله تبارک وتعالی د نږدې اسمان ته راکوز شي او الله تعالی فرمایي چې څوک چې بخښنه غوښتونکي چې زه ورته بخښنه وکړم. نو یا الله یا الله نن خو مونږ بخښنه غواړو. یا الله بخښنه راته وکړي. یا الله یا الله یا الله بخښنه راته وکړي. یا الله د قبر د عذاب مو ساتي. یا الله د جهنم د اور مو ساتي. یا الله یا الله غفور الرحیم. یا الله زموږ ګناهونه خو ډېر زیات دي. اللهم رحمتك ارجو فلا تكلنا الى انفسنا طرفة عين. یا الله زموږ ګناهونه خو ډېر زیات دي، خو یا الله ستا رحمت هم ډېر زیات دی. یا الله تا فرمایلی دي که چېرې ستاسو ګناهونه اسمان ته ورسي نو یا الله زه بیا الله تاسو فرمایلی دي چې یا الله زه یې معاف کوم. نو یا الله یا الله نن راته معافي وکړي. یا الله څوک چې زمونږ مشران وفات شوي دي یا الله ته په ټولو باندې خپل رحم وکړي. یا الله ته د ټولو نه رضا شي. یا الله یا الله دا څوک چې بیماران دي یا الله ته صحت کامله عاجله مستمره د ټولو مسلمانانو نصیب کړي. یا الله دا ماشومان دا لکان د چا چې څه ضروریات او څه حاجات په زړونو کې دي یا الله ته ټول د خپلو غیبي خزانو نه پوره کړي. یا الله د چا چې څه قسمه جایز خواهشات دي یا الله ته پوره کړي. یا الله چا چې امتحانونه ورکړي دي یا الله ته پکې کامیاب کړي. یا الله ته په اعلی او په اوچتو نمبرو باندې پاس کړي. یا الله زمونږ مشران چې څوک وفات شوي دي یا الله ته په ټولو باندې خپل رحم وکړي. یا الله یا الله زمونږ دا کشران صالحان نیک عمله کړي. یا الله د فتنو دور دی، د فتنو وخت دی. یا الله موږ ټول د دې فتنو نه په امن کې وساتي. یا الله ته موږ د خپل دین د حفاظت توفیق راکړي. یا الله یا الله یا الله ستا په رحمت باندې وکړي. یا الله موږ نشو کولی. یا الله د دې فتنو مقابله موږ نشو کولی. یا الله یا الله ته په خپل رحمت باندې د دې فتنو نه وساتي. یا الله د دې کې زموږ حفاظت وکړي. یا الله زموږ مور او پلار او چې څوک کوم دي یا الله ته د ټولو مغفرت نصیب کړي. یا الله یا الله ته رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. یا الله ته په ټول چې څوک وفات شوي دي یا الله ته ورته مغفرت نصیب کړي. یا الله چې څوک ژوندي دي یا الله ته ولې ډېر عمر د خپل عبادت لپاره ورکړي. یا الله زمونږ مشران دي او که څوک کشران دي چې څوک بیماران دي صحت کامله عاجله مستمره نصیب کړي. یا الله په مونږ کې چې څوک قرضدار دي یا الله ته قرضونه د خپلو غیبي خزانو نه ختم کړي. یا الله د چا چې څه قسمه جایز ضروریات دي یا الله ته د ټولو جایز ضروریات د خپلو غیبي خزانو نه پوره کړي. یا الله یا الله یا الله د دنیا دا ژوند هم زمونږ چې کوم دی د خپل دین مطابق کړي. یا الله د دنیا دا ژوند هم زمونږ د خپل دین مطابق کړي. یا الله د خپل دین مطابق راړه د ژوند تیرولو توفیق راکړي. یا الله دا کوم وبا دا کوم تکلیف دا کوم مصیبت چې راغلی دی یا الله یا الله ستا نه علاوه بل هېڅوک هم نشي لرې کولی. یا الله یا الله ته دا مصیبت زمونږ نه لرې کړي. یا الله مونږ خو ګناهګار یو خو یا الله دا ماشومان خو ګناهګار نه دي. یا الله دا څاروي او د ځناور خو ګناهګار نه دي. یا الله د دې په برکت باندې یا الله ته زمونږ نه دا تکلیفونه دا مصیبتونه دا وباګانې یا الله دا زمونږ نه لرې کړي. یا الله زمونږ ژوند معمول ته واپس راولي. یا الله یا الله دا روژه مونږ ونیسله. یا الله
اگر چې صحیح روزه هم نه ده نیسلې، یا الله اگر چې د روزې حق هم نه دی ادا کړی، خو کم از کم هغه عادت هم کړی دی، یا الله دا عادت په خپل دربار کې قبول او منظور وکړي. یا الله د لیلة القدر شپه ده، یا الله دا موږ چې ټول کم ناست دي، یا الله ټولو ته مغفرت نصیب کړي. یا الله څو ګناهونه چې رانه شوي دي، یا الله د دې ټولو دا ګناهونه معاف کړي. او یا الله که څوک دلته موجود نشته، زمونږ رشته دار دي، زمونږ مور او پلار دي، یا کوم هر څوک چې دي، خو یا الله ټولو ته مغفرت نصیب کړي. یا الله ټولو ته ګناهونه معاف کړي. یا الله غلطیانې رانه شوي دي، هغه غلطیانې راته ته معاف کړي. یا الله د سعادت زندگی او د شهادت مرګ راته نصیب کړي. یا الله دا چا چې دا انتظام کړی دی، یا الله بهترین نعم البدل ولا ورکړي. یا الله د دنیا او د آخرت کامیابی ورله ورکړي. یا الله ته په خپل رحم وکړي. یا الله دا کوم تلاوت چې موږ کړی دی په خپل دربار کې قبول او منظور وکړي. زمونږ نه چې پکې څه غلطیانې شوي دي، یا الله ته راته هغه غلطیانې معاف کړي. یا الله د کوم اجر وعده چې تا کړې ده، یا الله هغه اجر راله راکړي. یا الله زمونږ اخره خاتمه په ایمان باندې کې، او یا الله په آخر وخت کې دا کلمه نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم، وصلی الله تعالی خیر خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعین. جزاک الله.